ولذات يا ناصر يا نصير انصرنا صلى الله على محمد النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة كاملة أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. قال وأما العقل هر چه عقل لے یعنی اسباب دا علم تا توخدل چی دا دریدانی دی یو چی دی نو آغا حواس دی حواسنا مراد حواسی ظاهرو ولی باطنا چی فلاسفان پا کم دلائل سر ثابتی آغا دلائل دا شری سٹکراو دی نو حواسی ظاهرام او دویمو خبر صادق حواس پنزو خبر الصادق په دو قسمو یو خبر المتواتر بل خبر الرسول او دریم نمبر چې دی نو هغه عقل دی عقل هم سبب د علم دی اکده دی فرمای وی ان لكل شيء آلة وآلة المؤمن العقل عقل زبردست شیز دی دا هر شیز د پاره یو آلوی او آلا د مومن چې دی نو هغه عقل دی. دویم فرمای د سلفونه داران عقل دی چې ولکل شیء مطیه و مطیه المؤمن العقل دا هر شی د پاره سورلی پکار دا کتاب ستا په غیږ کې راغلی دا په غیږ کې راغلی موبایل د پاره جب دی فکر دی راغلی موبایل د پاره جب دی کم یو جب دی نو د دې ساده موبایل د پاره د ترخ والا جب دی او د کلچ موبایل د پاره مخامخ جب دی ولی په دې باندې بکره ناکله ویډی دا چې دا په آن کې او د چا څه خبرې کې به ځان نه خبر نه یو ټول خیسه بری دي مخکې به صرف د کرام الکاتبین نه یریدل اوس به د موبایل نم ځکهږي نو ولکل شیء مطیه و مطیه المؤمن العقل د مؤمن سورلی عقل دی په عقل باندې بدون لري لاړ شي لري مقام اور باندې حاصل کی. بیا فرمای چې ولکل قوم غایا د ار یو قوم د پاره یو غایا یو انتهاوی چې هغه ته اورسی کامیابی وغایه المؤمن العقل انتها غایه د مؤمن هغه عقل دی. بی فرمایلی دی ولکل قوم راغن ولکل قوم راغن راغن مجرور دی که مرفوع دی راغن مرفوع دی در اصل راعیون بودس تنوین بیاد ثقیل بود آن داختن تکا دراله کنو و افسر بتم لگ زی ولکل قوم راغن وراغی العابدین العقل دا عابدینو سره اون کې چې دینو هغه عقل دی. عابدین که د عبادت په باغچو کې ګرځي راګرځي سبب عقل دی. ولکل تاجر بضاعة د ارسو دا ګرد پارس د پاره پنګي الکه کار شروع کوم چې پنګر څنګه نه پدې شروع کې په تشلاس نا ولکل تاجر د ار تاجر د پاره بضاعة پنګوي وبضاعة المجتهدين العقل مجتهدین سره پنګه هغه عقل دی. بیا فرمای ولکل بیت قیم دا ار یو بیت د پاره نگران وی د دې بیت د پاره نگران حضرت شیخ صاحب دی د ار کور د پاره مشر نگران وی وقیم الصدیقین العقل د صدیقین و نگران اصل اجی صاحبہ عقل دے گل دے که دوگل یو تشکم لان دیتی بل صدیق ستوت و امه صدیقا عیسیٰ علیہ السلام مورم صدیقا فتولگی دل چی نبیان ندا پدی زبردست مبحث پر دغه کی راشی شرقائد کی چی خودتا نبوت ملاو شوه دے کنا چی ندی ملاو والی خب مبحث پر پدی راشی دغه دے کی ویری کن چی خودتا پیغمبری نمیلاوی امه صدیقا ذکر صدیقی مرتبه دا نبینا کتا دا نبینا
کته ده انسان چې دی یو عام مومن وي بیا د عام مومن نه دی ولی جوړ شي او په ولایت کې چې تفوق حاصل کې صدیق شي د صدیق نه بعد به نبی او رسول جوړیږي خو په هغه زمانه کې اوس به نبی او رسول نه جوړیږي صدیق څه ته ویلی کېږي صدیق دې ته وایي چې په ژبه باندې رښتینی دی یو دا په قول کې رښتینی شو په نیت او اراده کې رښتینی دی په نیت او اراده کې رښتینی دی دوه شو دریم په عزم کې رښتینی دی ځینې سړی هسې اراده دی یو کار کوي خو کار کول نه غواړي بار ولاړ دی نو زه به یې ولږې اوس خوښ شم دا طالب به یې ما ته چا بار ګوته وخوځوله دی وایي بار ولږه زه به یې خوښ شم دغه ځای پورې ورشي بېرته راستون شي ټیکه دی دی لمونځ کې چاله یو کشر چا والي او هغه مشر چې دی د ماښام کې رالی خبر شو ها ویله هغه والی دی ویل توبه دسې دسې وکړم نه خو د لویو ډلې نه پاتې د هغه دا خیر دا ډلې والا به ما راونیسي چې د خیر دی ماما او خیر دی هېچا هم راونیني و قدرتي کار هغه ځای پورې لاړې ته بېرته راستون شو نو ګوره صداقت په العزم به دغه کوي دا لري یو صداقت په القول شو صداقت په نیت شو نیت او اراده شو صداقت په العزم او بل چې دی نو صداقت په الافعال چې دا ټول کومه راجمه دي ته صدیق وایي د سویل کېږي ملا صاحبه صدیق ورته ویل کېږي او چې صدیقین ته کې پسې دا خبره راغله ها چې ولکل بیت قیم وقیم الصدیقین العقل ولکل خراب عمارا دا ار خراب دپاره عماره وي هلکه دا کمره آباده کړي مخکې نه وه او بیا یې جوړه کړله وعمارة الآخرة على عقل هلته شړې دشتې دي د جنت کې نو د هغې ابادي په عقل باندې ده دې کې یو تحقیق دی چې دا په عقل ده که په عمل ده دا تپوس عایشې صدیقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی هغه وایي چې دا عمل بقدر العقل عمل بقدر العقل دی چې د چا دا عقل څونه دغه وي اعلی ترین وي دونه به عمل اعلی ترین وي کړي که اوس راځي د نبي علیه السلام عقل په اول نمبر دی نو د هغه زهد او تقوام په اول نمبر باندې ته لکه خلق وایي چې انګ ریزان دا ډېر عقلمند دي وایي هغه عقل معاش دی او ځینګه خبرې په عقل معاد کې دي دوه عقلونه دي عقل معاش او عقل هغه تقسیم د تبل ورس کوم ٹھیک دی نو عمارت د اخرت څخه مولا صاحب عقل بستان العارفین دا د امام نووي بهترین کتاب دی بستان العارفین لکه بستان المحدثین چې د شاه عبدالعزیز ته بهترین کتاب بستان المحدثین دی او دا کوم یو دی بستان العارفین دیکھے لکلی وی خیر المواہب العقل وشر المواہب الجہل اللہ ہر چالے چیزوں ورکڑی بہترین عطیت اللہ عقل دے چالے ورکڑی او بد عطیت چی دنا جہل دے غطر ملا صاحب جہل دے علکد دے عقل خمنگا دا صفت اکو جی صاحب ڈیر دا سلف نمران عقل کو نو دا خو یو خزانه ده خزانه ساته چې څوک یې درنه پټه نه کړي د دې پټونکي انګریزان دي نه د دې پټونکي منګکان دي نه د دې پټونکي مرغان دي نه نو سلف وی العقل جوهر والغضب يزيله عقل جوهر دی زبردست خزانه ده هغه جوهر او عرض چې کوم دی هغه نه یادوي دا جوهر په معنا د قیمتي ملغلرې ها جواهرات لګي العقل جوهر عقل دا جوهر دی والغضب يزيله او غضب زائلی هار ترش خشینه دی رسول الله سلام وی ان الغضب لا يفسد الايمان غضب دا ایمان داسې خرابوي داسې لکا کما یفسد الصبر العسل صبرونه چې دی په عسلو کې واچوله خواږه شات کې خو بیا برانه ونه
صابر ونه په جنات او ترکاری چې په حواله نو چې شي کې پته ترکاری ته خلک دغه ورچې کوي نیموان دا خو مفید چیز دی ډېر زبردست مفید چیز دی دا دی بدن دی وینه کې ډېر فرقونه راځي چې دا نیموان استعماله او دا کورنی غټ غټ نه دا ډېر مفید چیز دی خدا مسله ده چې دا ترکاری دغه ټیم سفري دا د غرمې هغه ماښام ته ساتي یا د ماښام هغه سبا غرمې ته ساتي نو نیبوان پکې مه ورته دا به بیا هغه ټیم له سره ښه وي دا تجربه هم شته دی په مالګې کې تجربه شته که په مالګې کې هم سره اوس په مالګې کې هلکې چرګ پخېږي دا پکې بېله تجربه راځي او ځان نه بیا خوري العقل جوهر دا جوهر دی غضب یې څه کوي هلکه ازاله کوي والدین جوهر او دارنګي دین جوهر دی والحسد یزیله کینې خراب منګ غر کړي کینو رسول الله وی الحسود لا يسود سخت کی نظر به کلم سردار جوړ نشي دا حسد او بد نظر دا مازغه بندي دا حسد او بد نظر دا مازغه اده کوي دروي باونه روان دا کوم دا چی شي دا یو وی دا حسد دی دا د څوک اخلي ابلیسا وی د دې اغستون کی او د دې ګاک چې دی نو دا علما او قاریان علما او قاری مولیان او قاریانو کې حسد دا ډېر څه حسد مکه نو دین جوهر دی حسد یزیله والحیاء جوهر حیام یو جوهر دی الله تعالی ورکی والطمع یزیله طمع زایلی څوک د پیسو او د چانه د تمی او د لالچ دغه وکي کنه بیغه په حیا میا باندې نه والعمل الصالح جوهر عمل صالح جوهر دی والغیبت غیبت زایل کوي به هر حال دانو سره دانو هم یسو ویل وای کی تاسو به تقریر کوئ دکادران الله جل جلاله چې کلا عقل او نفس پیدا کنو د دې دوانو دا درجه ملائکو ته کوي به د ملائکو نه انسانانو ته را نقل شي نو دا عقل الله جل جلاله په دغه باندې قدراو پسې ودراو په یو میدان باندې قدراو چې په میدان باندې قدراو سیب علیه رحمتا نو د ملائکو په مقامه کو الله فرمایا عقلو اقبل عقل مخی تلاش عقل مخی تروان یا عقل ادبر شا تلاش اے عقل اقبل مخی تلاش رس تلاش مخی تلاش رس درې پیری مخی او رس دی عقل و نبی چې دا په معصه کوي کله به مخی کوي او کله به مستقوي ذکر دی را اکاجی سے عبد الوهاب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه تشاویل چې تلویق رضی می ولګول اسلامي و نشو به تاسو سلون نشي ولګو اسلام بدی وشي بیا می ونشفل به ور کال ولګو اسلامي و نشو الفاس نه پاس کینه لکه به ته فاس کینه فاس دقه دي ذکر منل دي ذکر نو څه شي واه څه دي ذکر منل دي ذکر عقل کې د منلو صفات دی الله تعالی نفس د دې انسانانو دای په میدان وتراو یا نفس اقبل نفس اغنی ولاړ دې قدم یا نفس ادبر اغنی ولاړ درې پیری نمخ کې شو او درې پیری ته ول چې روسته شنو روسته روزګار عالم جل جلاله ملائکه ویل چې د اسلام او کله د جانم کې وصیت دا نفسی سل کاله وسیل په دې باندې چې بچو سره جانم کې سل کاله به په میدان ودراو یا نفس اقبل اوس کو ټیک چوي کړه نفس یغنی ولا یا نفس ادبر شاته لا شنت درې پیری مخه نتلو شاته نت عذاب بني اسلام عذابهم اسلام بیا دا ذکر وکړو چې ملائکه ته ویلي دل نار نور ورکړي بس ویګرځو سم وږي او سم تګي او سم تګي
داسې ښه چې سم په میدان یې ودرو یا نفس اقبل نفس ورو مخې ته را یا نفس ادبر پر یوه لاړ مخې ته لاړ شاته واپس شو مخې ته بیا لاړ درې پیرې مخې ته لاړ او درې پیرې وروسته لاړ ملایکو ته ویل پی پی شوی الله پی پی نو د نفس اصلاح په لوږه کې پرته ده ځکه الله روژه فرض کړې فکر یې دی او ځکه که خیر چې دا مدرسه کې لنګر چالو شي که او ډوډۍ په طالب باندې بندې نو بیا دی غیر حاضري نه کوي دی غیر حاضري بیا نه کوي هلکه بیا به د باندې ډوډۍ باندې بس لري بیا غیر حاضري وکړي داسې چوته به هر حال دې نه څه مسله معلومه شو ملا صاحب عقل مزدې کې د منلو والا صفات یې کم منل ښه منل یعنې د الله به مني د رسول به مني دا عقل دی چې الله د الله د رسول نه مني نو بیا دا عقل نه دی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي بما یتفاضل الناس فی الدنیا په دې دنیا کې به انسان په څه سره فضیلت په نورو حاصل کړي قال بالعقل رسول الله صلی الله علیه وسلم بالعقل په عقل باندې وی بما يتفاضل الناس في الاخره فاخرت کې په عقل په سبانه انسان به درجه حاصل کی نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بالعقل فعقل باندې عقل سبب د نیک عمل جوړیږي عقل امام زهبي رحمه الله په طب نبوي کې لیکلي دي د طب نبوي خپل طب د محقق مولا دی ها دا زمونږ د پخواني اکابرین اکثر عالمان دا په دې طب کې متکړه لکه په خپله د رسول الله وسلم طب نبوي ورته وایي که نه وایي لکې لږ مهارت پکار چې دا شیخ دی دا نه دی دا ګرم دی دا یخ دی ګرم یې وخوړو اوس پسې یخ خوړل غواړي یخ هم ډېر وخوړو خوشو که مو خوړو اوس پسې رطب پکار دی رطب مو خوړو اوس پسې یابسو پکار دی دا ښه کار طب نبوي کې لیکلي وه علیکم بالدباء ویالکا دغه ته ولګېږئ کدو ته نادانري غاړې کدو فإنه يزيد في العقل دا په عقل کې زیادت راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا خوښ ولي خوښ دي کې پیدې ډېرې ګوره عقل د پاره دا ښه شی ته ملا صاحبه کدو نو کدو ښه شی هغه مېلمه چې کوربکه راتلو رابطې ورسره وکړله هلکه ویل درځمه ویل راځه راشه کدو شریف به درته څه کړو هغه ویل زنګ ویل دونه زه ویل ډېر ګناهګار یم کدو شریف خلک نیکان له پخوي ماله یو ډیراني وګوره ډیراني پېژنئ دا عبدالله ابن مبارک رحمه الله ته چا ویلي ما خیر ما اوتی الرجل بهترین شی څه دی چې سړي ته ورکړی شي قال العقل عبدالله ابن مبارک وایي عقل ښه شی دی چې دا ورته ورکړی شي قال فإن لم يكن که یو سړي کې عقل نشته دی هغه ته پته ده چې هلکه زما عقل کار نه کوي قال فادب دی خو دې ادب خو دې کوي که وایي فإن لم يكن فيك ادب پکې نه وي قال بیا وفرمایلو چې بیا دې چپوالی طویل اوږد اختیار کړي وایي جی ټرم ډېر کوي چپوالی هم پکې نشته دی وایي فموت عاجل بیا وله جلد مرګ پکار دی دا وله ډېر سودمند دی چې د عملنامې د دغه نه ګډو وډو نه ډکه نه شي فموت عاجل تفسیر علایي دا په دیش جله کې دی شاه منصور بابا رحمت الله علیه کتلی و او دی بل تفسیر باندې مونږه والا ډېره ورکوله شمس الحق افغاني صاحب کتلی و تفسیر حدایق ذات بهجه زمونږ د مومند د ساګي یو ملا دی په 2012 کې 2008 کې فارغ شوی دی هغه په چا باندې چوف کړی و کاڼي کې غورځېدلي ویل وایه اوس څه دې پړه ارمان دی ویلي تفسیر حدایق ذات بهجه د کراچۍ د بار ملک نه ول هغه تفسیر راوړی دی په خاکوټ کې پروت دی په زرو جلدونو کې دی تفسیر حدایق ذات بهجه چېرته کله د هغې دیدن له لازم نه یم ورغلی خو چې هغه څه مې رابطه شته دی چې کله مقی نو هغې کې به ورځو چې وي شپږ جلد یې صرف په بسم الله باندې لیکل شوي نو دا غټ غټ تفسیر ابن شاهین ورته ویلی کېږي دا هم زرو جلدونو کې دی ها غټ غټ د دې نه پسې علاوه نور هم غټ غټ شته ته سوچ کوه چې دا څونه علما دي عقل به دې حیران شي
د تفسیر حدائق ذات بهجه په اخره کې لیکلي وي ما ته علم نشتا زما مثال د یو مرغۍ دی چې دریاب له لاړ شي نو د قرآن د علومو دریاب له مرغۍ ملاړو هغې دریاب نه مې یو ټونګر اوچته کړه تاسو ته مې پیش کړل لکه دی د زر جلدونه تري یو ټونګره نو مولوي صاحب تفسیر علایي کې په صورت یوسف کې لیکلي صورت یوسف کې سخت عقل زده کېږي دا ابن القیم صاحب لیکلي فيها الف حکم زر حکمتونه پکې سخت عقل په صورت یوسف کې زده کېږي دا څنګه چې چلونه د خلکو کړي دي الله دا هغې نقل کړي دي د عقل زده کېږي د ښځې نه عقل زده کو عقل دا دی چې بلقیس څه ویلي چې ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم جنگ نه خوول دا خو د کفار په اجترال به صدقو به د ټیم را لوي چې اوس د اغي اقدام په من ختم شو من به دفاعي جهاد کو اوس په دې نه باندې اقدامي کو دا کافر زور ختم شو د کافر زور ختم شو صلح به پیغمبر اسلام لس کاله یا اتکاله چې کوم نبی اسلام صلح ولې کړو چې مسلمانان زیاتېدل کا وکړه نو ګور مولا صاحب تفسیر علایي کې لیکلي دي وی خلق الله العقل الف جزء الله دا عقل زری سی پیدا کړي زری سی عقل دی په زری سو عقل کې الله جل جلاله 999 میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کړي 999 یو صفات شوا دا یو ایسه لس ایسه کړی دا بیا دې کې نه ایسه انبیاء کرام له الله ور کړی دی او دا یو ایسه چې دی دا د امتیانو تمام امتیان بیا دا یو ایسه دا لس ایسه کړی دی نو په دې کې بیا دا نه ایسه الله تعالی رجال له ور کړی دی او یو ایسه عقل یې غچاله ور کړی دی خزل ور کړی دی تاسو ته ما د بوډۍ عقل ښودلی و چې غویا په چاټۍ کې تن ختې و نو چې راله نو غویا یې حلال کړو او بیا چاټۍ نه خو سر نه واتل هغه څټکې هم څه کړو هغه راوړی هغه هم مات کړو او دارنګې چې کوم دی د هغې راونغښتل او کټ ته کېناستل تر کومې به دا بوډۍ ژوند دی خپلې اصلاح کوي خو دغسې خلک کوي که نه غویان یې هم ځان خلاص کړو او د چاټۍ نه فکر دې راغلی نو ګوره الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم 999 د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی په خپل عقل دوه خبرې واره کړې یو زهد دنیا نه بیخي بې رغبت رسول الله صلی الله علیه وسلم پوزکې او بسترې نه وه او بالغ کې د دې دغه د مالوچو په ځای باندې حشوه لیف په هغې کې د خجورو پاڼې اچولې زهد اختیار کړو او تواضع اختیار کړو دا دوه خبرې تواضع پیغمبر سخت تواضع د ځمکې په مخ باندې په مخلوقاتو کې په تواضع کې په اول نمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عقل دا زمونږ قمقلتوبي چې ځان عالي ګڼو ځان څه ګڼو ملا صاحبه اوچت دغه کوو دا ګڼو ملائکو ویل یا رب هل خلقت خلقا اعظم من العرش دا عرش خو ډېر غټ دی دین بل غټ مخلوق ته پیدا کړ عرش څونه غټ دی 3,60,000 د هغې ګوډونه دي ها هغه ځینې نټ به م لیدلی چې داسې ډېر ګوډونه لري فکر هم دی ډېر ګوډونه لري که نه نو 3,60,000 د عرش مولا ګوډونه دي او د یو ګوډ نواله د بل ګوډ پورې رفتار د 3,00,000 کالو دی 3,00,000 کال د یو ګوډ د لاندې 12,000 دشتې او ساراګانې دا عرش دی انور شاه کشمیري تحقیق کړی دی وایي دا په دې ټول عالم باندې داسې محیط کې تراتاو دی داسې لکه د انډې د ایزړ نه چې هغه څنګه د انډه دغه وي دا راتاو او د سپین فکر دا بالکل داسې فراتاو دا په دې حدیث ته باندې ویلي چې دا نور سترګه چې کله پرېوځي سجده الله ته لګوي نو که اجازت وشي راوخېږي که نه دا په ظاهره خو نه به نور سترګه خو ولاړ ده او ډوبېږي نو دا هر ټیم ته سجده دی لکه دا د عرش د لاندې دا هر ټیم د عرش د لاندې دی هر ټیم
او ارتم چې کوم دی د سجده دا د انقیاد د تابعداري لکه نور زمونږ استادو په سجده نه پیژني موږ استادو د نور سجده نه دغه کو د نو عرش دون غړ ادنه چې ستنو ته بسیلا شو به ځان له تحقیق د پسنوي پروردگار هل خلقت خلقا اعظم من العرش الله رب العزت ملائکه ته فرمایل او شته عقل مې د دینه غټ پیدا کړی دی عقل مې د دینه غټ نو دا ملائکه وای وما بلغ من قدره پروردگار چې دا عقل دون غټ دی او دا عرش مولا نم ډیر غټ دی نو دا عرش مولا دا قدر خو مونږه اندازه لګولې دا خو مونږ نشو راګیرولې دا خو مونږ نو آیا د دې عقل د دې عرش دا نشو راګیرول دا عرش مقدار دون دی نو دا عقل مقدار بسوم نه قال ها تغی تاسو کم احاطه کولې نشي الکم علم بعدد الرمل تاسو دون علم شته د چې د شګو مقداري د شګو علم چاته معلوم دی چې څو شګيري دنیا کې دا دشته قال الله فکر لري نو الله په فرمایل چې څنګه د شګو مقدار ډیر دی دغه چې په ډیرو اقسامات باندې ما عقل پیدا کړی دی ها د شګو کې دا یو شګه دوه شګه درې شګه پنځه شګه یوازې په دې دیوال کې دونه شګې دي چې په ټول ژوند کې موږ تاسو شمارل او کنه شګه یو شګه دی شګه رمله نو دا څنګه چې شیخ علیه رحمت دا شګری د قرنګ ما دا عقل په ډیر قسمونو پیدا کړی کا عدد الرمل فمن الناس من اعطيته حبه وحبتين چاله یو دانه د شګي عقل ورکم چاله دو دانی چاله درې او اربع چاله څلور او چاله رتی وسق ورکم او وسقین چاله یو دوا وسقا او دو پیمانی دغه کوم دا ورکم ار چاله عقل خو دې یو څه نه دی ورکړی چاله لګ ورکړی دی او چاله تور کې مولا صاحبہ ډېری ول ورکړی دی نو دې ته ویل کېږي ته د عقل والا مسله نو عقل به په یو تقسیم سره په دوه قسمه باندې دی یو ته ویل کېږي مولا صاحبہ عقل معاش او بل ته ویل کېږي عقل معاد دا د مسلمانانو والا کوم عقل دی عقل معاد دی دا چې په دغه کې د دنیا په دغه کې خدای انګريزان ځان عقل منی صاحب خو هغه عقل الله پاک د اغینه تعبیر په عدم عقل کړی دی لهم قلوب لا يعقلون لهم قلوب لا يعقلون باغي باندې دیو څه عقل نه حاصلې ان عقل نشتا دا هغه خلک حساب کړی چې عقل اړول لري نه کم عقل ته منفي کړی دی عقل معاد والا هغه دا کړی دا منفي کړی دی اما عقل معاش اخو دا غي سره ډیر دی هغه په موږ پسې خان دي وای زمونږ چې دی وای 500 کال بعد په یو خبره په نتیجه باندې نظر کوو مسلمانان په دې دي دیو عقل وای کار نه کوي موږ ورته جواب وایو چې هغه بډای چې خلک چې عقیده دې دلیله هغه بډای چې بي خزوه په شوی دا تاسو نه غم ډیر عقل مند دی لګي د لا اله الا الله تسبیح سره دی ولی لیلا وای ابد الاباد زندګی دا غي سوچ سره دی زر کالونه بعد لزر کالونه بعد یو لا کالونه بعد چې کوم زندګی روانه دا غینه تاسو سره 500 کال دی هغه سره 500 لکونم د اقوا زندګی څور سره دی مولا صاحبہ سوچ پر سره دی او به په دې عقل کې خپل تقسیمونه دي عقل حیوانی او عقل بالملکه او فلان و فلان ان شاء الله باغی باندې به خبرې کوو اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب